صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد آتينا يقينا ورسل موسى عليه السلام تعالى كتاب من بعد ما أهلكنا فزنادي چالا کرونگا القرون الاولى وانتين خلق. القرون الاولى قرون جمع قرن وی جنریشن کا وانتين نسلنا دو سویر. ولقد آتينا يقينا ورسل موسى عليه السلام كتاب من بعد مصداغنا أهلكنا القرون الأولى چمونگا ناکرو وانتين نسلنا بصائر او دا کتاب عبرتنا. بصائر جمع بصیرت ستوي عبرتنا. بصائر للناس عبرتنا دخلق الطارة وهدى هداية ورحمة او رحمة لعلهم دید پارا يتذكرون چدوی خبر بانی پوشی. تذکر مانا چی نصیحت واقعی خبر بانی پوشی دا ہر عمل با آفتر افیکٹس بانی سوچی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَلَكُمْ دیکھے قومیانوں کو سے پتی دنیا کی لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اپروز قیامت ہم من المقبوحین دوید سپیرو خلق سخدی. مقبوح کو مانا تو مضموم، مضموم مانا سپیرو. تا سپیرو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا يَقِينًا وَرْكَلُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ كِتَابًا مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا أَصْدَاقَ لَكَلِمُوا الْقُرُونَ الْأُولَى وَعَدِنِ نَسْلُنَا بَصَائِرَ دا کتاب عبرتنا للناس انسانان البارا وَهُدًى هدایت وَرَحْمَةً رحمت لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دید پارا چدوی بخبر بانسان کوئے کی. وَمَا كُنْتَ أَوْنَيْتُهُ پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم بجانب الغرب پا مغربی کنارہ بانے دکوہی تو مغربی کنارہ بانے دکوہی تو اذ قضینا الى موسیٰ چکلم فیصلک موسیٰ علیہ السلام بپارہ الامر معاملت نبوت وما کنتا اونویت من الشاہدین دا حاضر نداتا نتار تا موجود نوی التفصیلات بیانے دردے خبر دلیل دے چیتے پیغمبر ہے. وما كنت نویت جانب الغربی پاغ جانب مغربی در کوئی طوربانی اذ قضینا الى موسیٰ چکلمونگا فیصلک ورمک موسیٰ علیہ السلام تال امر دنبوت وما كنت اونویت من الشاہدین دا حاضریننا واخبرت به فإنک رسول صادق تال تفصیلات و اطلاع وقت خلق تنظر دے خبر دلیل جت سے پیغمبر ہے. وَلَكِنَّا لَيْكِنْ مُنْكَ أَنْشَأْنَا پَيْدَاكَ قُرُونًا نَسْلُنَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اُبْتَشْتَ طِيبَانِ زَمَانَا مُعَرْسِهِمْ چو وقت ارشی. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا أَنْوِتْ أَسْتُوغَنَ وِقَامَتْ كَوْنْكِ فِي آلِ مَدْيَنَا وَمَدْيَنْ وَالَوْكِ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا چِوَلِدْ بِبَانِ آیاتنا زمون تمدین کے موجود نبی چھتا کولا قصد موسیٰ علیہ السلام نے تفصیلی بیان تھا تمدین کے رسول نبی. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن منگلی کن کی اتاتر دے آیتنو وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الدُّورِ انویت بجانب دور وان اسنادینا چکر منگا آوازک موسیٰ علیہ السلام تا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لیکن بیعتباد رحمت درستا اخبرناک بھی منگا تعالی خبر درستا منگا تعالی لتنذر قوما جدید پارا چت انسانو کی وارننگ ورکے یر ورکے قوم تا قوم اتاو من نذیر چت دراغل دویتا اس پیغمبر من قبل کمسکستانا او پس اسماعیل تا اسماعیل علیہ السلام نہ ترتا پورے دیکھتا پیغمبر نہ دراغلے نو مکہ معظمہ مضافات تو اسماعیل علیہ السلام نہ بعض پیغمبر نور آغلے تقریبا سکم سلور زرکار
لعلهم يتذكرون دې دپاره چې دوی پوه شي ولولا ان تصيبهم مصیبة بما قدمت ایدیهم که چېرې نه وي یاره د دې خبرې چې رسېدلې به دوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه عمل چې وړاندې کړی لاسونه دوی فیقولو دوی به ویلې وي چې ربنا او رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا تا ولې نه ولېږه مونږ ته پیغمبر فنتبع آیاتک چې مونږ اتباع کړی د آیتونو ستا ونکون من المؤمنین او شوی مونږ ایمان راوړونکو نه نو که دا یاره نه وې نو الله تعالی فرمایي مونږ به دوی له عذاب ورکړو مخکې ستا د راتلو نه خو د دغې یارې چې دوی به ایکسکیوز پیش کړي چې ګوره مونږ یې خبر نه کړو بې خبرۍ کې غواړو په خبرې پوه نه کړو تعلیم یې را نه کړو او هسې وړو دا وایي تعلیم نه پاړسمه پاره آیت نمبر 30 اداره ولو أننا أهلكناهم فجرمونغ هلاك كريدا أهل مكة بعذاب فعذاب قبله مسجد پیغمبر انسان لقالوا نذيب بيري ربنا او رب زمونغ لولا أرسلت إلينا رسولا تاولنا وليك مونغ پیغمبر فنتبع آياتك جمونغ تابدار كريدا آياتنستا من قبل أن نذل ونخضى مسجد دینا چې ذلیل او رسوا شوی نو دې وجه الله تعالی وایي چې ستاسو پیغمبرانو باندې مې دای عذاب ورنکو چې دوی دا ایکسکیوز دی د قیامت پر ورځ باندې چې او الله تا ګور موږ سره فیاته کړل موږ په خبره نه وو چې دې خبره کوو موږ په خبره نه وو دې خبره کې الله تعالی وایي چې موږ راوړې چې دوی دا ایکسکیوز ختم شي صحیح واپس پر سبق ولولا ان تصيبهم مصيبة اكثر دوير الذي خبري جو برسيگی دوی تا مصیبت بما قدمت ایدیم پسوب داغے چه کرد لاتنو دوی نمون کو دوی عذاب کرو مخی دا پیغمبر ایستانا خودی بیاسر فیقولو دیوی ربنا او رب زمونگا لولا ارسلت الینا رسولا تاولنا ولیگمون تا پیغمبر فنتبع آیاتکا چه مونگا اتباع کرد آیتونستا ونکون من المؤمنین او شو مونگا ایمان راولنگونا فلما جاءهم الحق کل چراغ دویتا حق پیغمبر او قرآن من عندنا دجانب زموننا قانون دوی لولا اوضیا ولنلی ورکشوی دی پیغمبر تا مثل ما اوضی موسیٰ مثل دا کتاب چه ورکشو موسیٰ علیہ السلام تا نو دوی ایمان رانلستا پا دی کتاب باندے زکا چی دی زبانی طور رسیو کے دی جبریل امیننا او دیوی چی پکاری چی دا کتاب پا دی کلشتل ورکشوی لکسن چی موسیٰ علیہ السلام تا ورکشو اور دغه اعتراض یهودیانو مو پیغمبر علیہ السلام دې کته پیغمبر وي نو تاسو به لیکلې کتاب ملاوي سمجھ ملاوي لیکلې کتاب لکه موسی علیہ السلام چې ملاوي نو دا غي الله تعالی یهودیان له هر جواب ورکړو وی موسی علیہ السلام ته مالي کله کتاب ورکړو خو دې رامیان هغه نه معنا دا خو دوی اسمه ایکسکیوز جوړي کني هغه نه معنا هغه نه به بل ډیماند موسی علیہ السلام نے سکو داغه نه بل ډیماند کو وی مونږ ته خدای نیک بلې قامت په مخ خایا هغه نه بس نیمه فارسی کې وایي چې خوې بدره بهانه بسیار خوې بدره بهانه خوې چې د سپوشي بلا ډېر ایکسکیوزز پیدا شي استاد لپاره خدای ایکسکیوز پیدا کړ چې کتاب لیکل پکار دی موسی علیہ السلام په شان خو موسی علیہ السلام ته لیکل کتاب ملو شو هغه د لپاره دا ایکسکیوز موږ خدای نه په دې حقیقت ورته البته باندې ایمان راړو صحیح شو نثار احمد صحیح شو نثار احمد څه فکر مند نه د اکاد دوی په دې جرا دې فکر مند نه بدون ما نقبل نقبل ته منطق څه کو تک ها فارسی کې وایي چشمه من در چشمه تو
جب لخا دان سلامت لپاره دا شعر نظر دی چې چشم منتا چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشائے کو کردم تو تماشائے دیگر سلامت تا تو ہم تو ایسا بل خوانا بابا عبدالرحمن ما ودرو جیان تشاتا تم مخرو انگلیش شاہ وے ما ودرو جیان تشاتا تم مخرو خدا ودرو جیان تمخمات دشاکا سبحان اللہ شہید کا خوش گنا ایسی میں مینا خدای پتا باندے پیدا کرا ترکما پاگا اور اس پدر ظہار کرا صحیح اے ما ودرجیان تشاتا تم مخرو خدا ودرجیان تمخمات دشار کرا اے گل پلانو پگو ہر کد سنبیری بیلما چکا خمدا کرما جڑا کرا اے دویاران بتا سے چار نبی دری وے دویاران بتا سے چار نبی دری کہ بیو ورتکن ظلو بل دعا کرن اے ذرحمان چستاد حسن سنا خوان شو استاد مخدر سیان سما سنا کرن دا رحمان و بڑے کی مجھ صدق حضرت کہانا من آیت من ضمن 34 हुआ है 134 लेकिन فلما جاءهم الحق كرچلائے قرآن و پیغمبر من عندنا جانب زمونا قالوا ندوئے لولا اوتیا ولن ورکرشوئے مثلما اوتی موسیٰ مثل دعاج ورکرشو موسیٰ علیہ السلام دا نو اللہ تعالیٰ دا بھی جواب کر دی اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ آیاتی نوکا فیسوی با کتابانی جو ورکرشو موسیٰ علیہ السلام تمکر دے قالو دوئے سحرانے جداد و جادو دی دو قسم جادو دے تظاہرہ دیو بللا تڑو تائی کون کی وقالو ادوئے انا بکل کافرون پدی دوارو جادوان انکار کور ندا قرآن منو ندا موسیٰ علیہ السلام تورات منو اللہ تعالیٰ ورطے چخوا اس دی کلی کلی کتاب ورطو مخوبائی سے موسیٰ علیہ السلام علیہ من لے کنا لکلے وانی نبائی جستا دا منی خود لکلے منی ندا لکلے منی نتتی نو سے اوپر ڈیمانڈ کا چیزا زمونگا انما نیناغا لکلے ندا لکلے تاسو پر سے کتاب راڑے کرتیک میں نصب اسلام منا تاسو پر سے کتاب راڑے کردینا بہتر نخصر اسلام منا قل توقعوا آیا فاتو بکتاب دا تبا سے خبر ہے کہ شیخاتی فریجان دوئے دا بکارے سے مسلطان نبات دا ڈوڑای راوڑے ہوئے نوی سبق نبات من پڑھ لے ہوئے صحیح شو محبت میں آگا بیاتا دا افکار صحیح دا بکارے طریقہ کیا صحیح رہا نپاس کو پانے دے غصہ ہوئی وہی فریجان وہی دا ڈوڑای کا دنگا خدا تاو دلتا راوڑے مجھ سبق مگئے ہوں جب دلتا پڑھ لے ہوا ناغوی دا خود خوبی اب خود دا بھائی ضرور ساتنو دے دا خود خوبی ندے ہو کوئی تپس دے بتا تاس کے بندر اچھے وقت اگر بھی وجہ رمضانا کے غریب قل توقعوا آیا فاتو بکتاب من عند اللہ راوڑیو کتاب اللہ جانبنا کتاب بدا شرطی چلو خدای کتاب بھائی هو آداب نما چاگا زیاد ہدایت ورکون کے تورات و قرآن مقابلہ کی اتبعو سپتا گے اتباعکم ان کنتم صادقین کتاب رسکن خلقی فإن لم يستجیبوا لکا کد استادا چیلن قبول لکو پاس دیو امثبت جواب در کفالا
نو بیا ته پوه شو پیغمبره انما یتبعون آباهم چې خبره دا ده چې دوی اتباع کوي د خواهشاتو پر ومن اضل اسوق زیات گمراه ممن دعا جانا اتبع هواه چې هغه اتباع کوي د خواهش پر بغیر هدى من الله بغیر هدى من الله بغیر ہدایت اللہ نا ان اللہ یقینا اللہ لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نور کے قوم ظالمان ہوتا ولقد وصلنا لهم القول یقینا من بیا بیا کرے دوی خبر وصلنا توصیل معنی دا سحر غرما ما بیا بیا توصیل معنی سحر غرما ما دا یو خبر ورته بیا بیا یو خبر ورته چې کوڅه نه ملي کېده چې غرما وي پوښي که غرما نه ما څنګه پوښي ولقد وصلنا یقینا من بیا بیا کرے دوی دا خبر لعلهم دیر پارا یتذکرون چې دوی پوښي الذين آكسان آتيناهم الكتاب چې ورکړل موږ دوی ته کتاب من قبل مسجد دینا هم به مؤمنون دی په دې کتاب باندې ایمان راوړي یؤمنون ایمان راوړي وإذا يتلى نو پته ولګیدا چې اوس اهل کتابو کې داسې نیکان خلک شته چې په قرآن باندې ایمان راوړي لکه عبد الله ابن سلام او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنهما دا لوی عالمانو تورات عبد الله ابن سلام او سلمان فارسی الذين كسان آتيناهم الكتاب ورکړل موږ وې د کتاب من قبل مسجد دینا لکه عبد الله ابن سلام او سلمان فارسی هم به يؤمنون غيب دي قرآن باندې ایمان راړي وإذا يتلى عليهم اکل چلسته دا قرآن په وې باندې کاډونه وې آمنا به موږ ایمان راوړل دي قرآن باندې انه الحق یقینا دار اشتیاد من ربنا جانب طرف سمونا انا كنا یقینا موږ من قبل مسجد دینا مسلمین اسلام او سرندر کوونکی اولئک ادا کسان یوتون اجرا مرتين ورکول بشدویتا اجر د هر نه کمل دوی مرتين ډبل دوچن مرتين ما دوچن او تایید دې په حدیث کې امام ترمذی حدیث نقل کړی دی درې خلک دي چې هغه د هر عمل اجر په ډبل ورکیږي هر عمل اجر په ډبل ریوارډ ورکیږي یو رجل آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم هغه يهودي او نصراني چې په خپل پیغمبر ایمان راړو خو کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ورته ورسېدو نو په هغه ایمان راړو نو که یو يهودي کنورټ شي اسلام ته یا نصراني کنورټ شي اسلام ته نو به یو مسکی ریوارډ ورته دو ملاوی دی او دیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعبد اطاع ربه و اطاع مولاه بل آغا نوکر وفا مسلیو سرمن دی بل آغا سرمن چی دخبل باس دا طرفنا حوالا شوی زمداری شوی اغام پورا گئی و دخلای حقیون کو تایی تکی انشاءاللہ دا خبر الحمدللہ نو استاد ته چې کوم څه هرته یاد لرته ډبل اجازه لري مخ پښتانه چې موږ کم باید نه سو ما په کمپنی کې ذکر کوم جاب ولا ما په مازی کې ما هغه جاب پاره چې اول موږ څه ما کې پېښې کې دیګا مراد باندې خو دا صحیح خبره ده خو بعضې خلک بیا بل شي سبلغان بعضې خلک پیدا شي چې هغه ځان یې بزرګ جوړ کړی مونږ نه خطا کوي نه خطا خو چې کوم کار ورته خپل باس ورته یې نه کوي هغه چیټینګ خپل خوراک حرام دی یعنی خپل کوم آمدن چې دی انکم هغه حرام دی صحیح یعنی د مزګزارۍ د قضا په ځای چې هغه چیټینګ نه کوي چې کومه ذمہداري درکړې ده ذمہداري به سرته راشي بند راستے ہیں جس کے مسکر کا آخر نانا داس مثلا نہ او بس شکای ورته لمبل جوړه بازه خلک داسې افسان دې زبر جوړ کړي منځونه کوي او چې کوم ذمہ داري ورته ورته غلط کوي اسو وخت ځای کوي نه حرام دي یعنی خپل حلال رزق حرام ده په دې منځونه خو دې تاسو کوي هذا المرجع جاتشند
دا مالک په دې خبره چې درې زیاده مې کړې چې ټول ماده ټایم کې موږ کولای صحیح او بیا موږ تاسو ستاندرد او بیک ان 3 minutes صحیح دا صحیح نو دویم هغه چې د مالک دا کارم سره رسي د الله حکم عدولي هم نه کوي او دریم وامرأة اطاعت زوجها واطاعت ربها هغه مسلمانه خزه چې د خاوند اوبیډینټ ده او د خدای هم اوبیډینټ ده د خدای قانون نه پاملای او خاوند هم خوشاله ساتي دا ډي وي ډي دا بالکل خراب صحیح او خاوند دا بس آسان دي خوشاله کوي نمبر یو چې خدای ولا محبت ورکړي نمبر 2 چې دې راځي د چا پیاله یې تیار کړی یې ورته فرش خوراک تیار کړی چې دا مینن لګا تعالی کباب وکړه صحیح نو بس خاوند مو خدای سره صحیح اولئک دا کسان یؤتون اجرهم ورکوي بشدی تاجر دوی مرتين وکړتي بما صبروا بسبب د صبر دوی صبر چې قران کې ذکر شي نو درې معنی مراد دي نمبر اول صبر په عامه معنی پیشنس او نمبر 2 استقامت او stability او نمبر 3 steadfastness چې نیک عمل وا تسلسل سره کوي نیک عمل سره کوي تسلسل سره کوي اولئک دا کسان یؤتون ورکول شدی تاجر دوی مرتين وکرتين دبل بما صبروا فسبب د صبر استقامت دوی ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة او دوی دفقی بالحسنة ونیک خبر بانی یعنی کئی بانی السیئة بدی یعنی دوی دا بدای بدل کی بدی نہ کئی بلکہ دا بدای بدل کی صاحب کردار سری سرا نیکیو کی نو بس اغلی او داس درس ورکی چیغا ټول ور بیا دا بلا بدای چه ما دا سر سوکر ذرا سر سوکر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَتَعَالَى چور کڑے مددوی پایوں فکرون دوی خرد گئی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اگر دوی واوری اللغوا بیہودہ خبرہ تاسو بیہودہ لفظ وائی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ کلچ دوی واوری بیہودہ خبرہ رضوحنو ندامین مخوار بیہودہ خبرہ واوری نو آپ کو مجھتے شروع گئی لکه چې رقم زناور سړی نه به ګوده خبر واورېده هغه سره وکړه کومټ کې نو عقل نشته خو دې نه ځان به ګوده خبره کوي نو خبره ده بس ځان په نه غره کړه کړه دا چې ورېدل دي ځان به داسې به پروا کړه لکه دا خبره اورېدل دي صحیح څه پته نشته چاته وي پته نشته چې چاته وي وقالوا اتوي لنا اعمالنا زمون دپار زمون اعمال دی ولکم اعمالکم اتاس دپار استاسو اعمال دی سلام علیکم پیس دیا پانی سلام دیتا سبانے لا نبتغل جاہلین مونگا لٹن نکو دا جاہلانو تاسو لٹن لکو دوائی تلاش مونگا تلاش نکو دا جاہلانو یعنی مونگا د جاهلانو په طلب کې موږ چاري سره لګیو چې argument شروع کوو سره انک یقینا تو پیغمبر لا تهدی هدایت نشور کولی من آچاتا احببتا جسوکتا خوخوری ولكن اللہ لیکن اللہ تعالی یادی ہدایت ورکی من آچاتا شاو چی اللہ واری وهو عالم اذا اللہ تعالی عالم دے بالمعتدین پہ ہدایت یافتگان وانے یا ہدایت منظر گوالو بانے نوستر اللہ تعالی پیغمبر توی چیتا ہدایت نشور کولی او بلتا یو آیت کلاوی وَإِنَّكَ لَتَهْدُوهُ یقینا تا ہدایت ورکی دا خوشنا کنیکشن دے دلتوی تا ہدایت نشور کولی التوی تا ہدایت ورکوی دا ہدایت معنی ہوئی نواز دوری کا یو ہدایت پا مانا دا لار خود لدی ہدایت پا مانا دا لار خود لدی او دین ہدایت پا مانا دا منظر مقصود تا در رسول دے ستر رسول
منزل مقصود ته فاینل ډیسټینیشن ته د پیغمبر کار دا ډوبنه دی دا دویم کار د الله دی پیغمبر کوم کار دی افراخان او نصار عمل لا شونه کوي هر کی منزل مقصود ته رسول الله پیغمبر کار کوي هر چا کار دی هغه الله چې کوم ځای الله تعالی پیغمبر ته چې هدایت ورکړي نو په معنا د لار خودنه دي چې لار یې ټول خلق ته او چې کوم ځای ورته لکه دې ځای چې ته هدایت نشي ورکولې یعنی منزل مقصود ته څه رسوله پیغمبر اسلام په هدایت ابو جهل ته ورکړ هغه د لار خودنه کې خدا خوله ورته ابو الحب ته ورکول ابو طالب ته ورکول د ټولو کافرانو ته روزانه ورکول لا ورته خوله چې لا اله الا الله نو دا لا ورته خوله خو هغه کله باندې نو منځله مقصود ته ورسېد ځکه چې الله غي د بار فیصله نه وکړي انك يقينا لا تعديد نشور قولي منا چاہتا بختا چتا خوشگڑی ولكن الله لیکن اللہ تعالی آیاتی ہدایت ورکی منا چاہتے شاو چی اللہ والی ووعانا بالمعتدین وتقى اللہ تعالی خانم دے پاچا چی ہدایت طلبی وقالوا ادا کافران ان نتبع الهدى کمون کا فالو کو ہدایت ما کتا سرہو پیغمبر آئیت تابانی ایمان راڑو نتخطف من ارضنا نمونبا اتخدولش دزمکی زموننا دیکھ بس کسان ایکسکیوز پیش کا پیغمبر علیہ السلام تا ویرکو منتا سر مدگری جیگو نو خلقو جلاوطن کی خلقو وصو کی جلاوطن نترا تا خسر اخکاری کو ذکر نشمر کر پیادا سر کولش خطر دا صحیح ندا بزدک لیکن مخلوقو وقالوا ان نتبع الهدى كمونگا اتباع ہدایت کوما کتا سنا نتخطف نمونگا تختوش من ارضنا تزمک زماننا اللہ تعالی وی دا لیم ایکسکیوز دے دا لیم ایکسکیوز دے اور لیم ایکسکیوز دکا دے چی دا مکی خلق دے تا پٹول دنیا کی احترام ملاوی گی دا دے وجہ چی خلق وی دا دا حرم کسٹوڈین دی دا حرم سے یعنی ایوان دا پیغمبر علیہ السلام دا راتون اولان دے دا غطول علاقہ فتنہ فساد بانے اختوا قافلے پر خیر نشوی تیرے دے یو دا مکی موزمین قافلہ دا بطر روم پورے اتر فارس پورے اچھا برنہ سویا یعنی رابرز تصور سوائی رازنان با پیل سپیر عباس دل جدی بقبل انٹروڈکشن لکو مونگا دا مکی مونگا چرتے دا مکی اغیو صادی نیک دعا یہ بولتے ہیں کہ من عمل کے لیے یہ دعا بنتا ہے علوم دعا ضرورت ہے لوگوں کو دی مانا ہے لوگوں کے کیریکٹر صحیح ہے ہاں یعنی دانو تو دونوں کو بتا کہ کدا علم کو کرنا مثلا علم کبو نو لار دی بناسو نو کدا سے راپاو سے چا باندې سره روان دي او پته وته دا بیا څنګه نو ته معافي ورته موږ معاف څه معاف کا چلا مولا سکتے صحیح او مولا سکتے یہ تو مت کری کوئی بس یہ صحیح تھا کہ مولا سے اللہ ہے کدا غلطی جے پیا کر اکدی میں کو پڑھتا کہ وہ سوئی کاسے مولا سے تھا صحیح ہے کنا نو پتہ لگے دا کہ کیریکٹر کے انسانیت نہ ختم شي کیریکٹر د انسانیت نه مبلغ تاسو څه کړو کنه په اخبار کې نور وستا دا پارٹیشن چې کېږي د انډیا کله نه کړو انا هغه چرته څوک څه کا خزوا په لاهور کې یو بل خزنه 3 روپۍ هغه زمانه کې قرض واستي نو سلام رضا هسپتال کې و زوی ډاکټر هغه د النا او غوړي کې د امرتسر یې ته بل لاهور ته ورسې دا څه پلانې خزوا د خاوند پلانې نو یو زوی پلانې نو پلانې علاقه کې اوسېدل هغه ما 3 روپۍ واستي پارټیشن نشو ما ورکړې نه واپس او سوزم دیگم ناغی لبا پیسی ورسی چی لما دماغ نمخی داغی اولادون تراف خطا کمڑاوا و داغی خوک اولادون چیو دے پا ترخوزن ورسی کر ناول بائی ورد انکار کر پولی سکے سی ناکلو ادو دیننا مایو دیرکتی که با 3 روپای راکی نا 3 روپای نیز ما مور باتا ریچ آغا وقت سرزار و 2 روپای بانی تولو و 3 روپای بانی 2 سرزار که 200 روپای نیز سورة 200 روپے ورکړه چې هغه 3 روپے چې هغه باندې 200 روپے مړه سره درکېده صحیح دی ورس دا په کې لا څنګه خو څنګه راغلو
او زما په خیال مونږ چې چاره ته شی وګورو بس په آمدن کې حساب چې مزه وکړه قاعدة que la chica solo que un gran مخالف نه نو کته هم دې په ډېر راځي خدا دې ریکارډ کړي نو دا سرویس کال مخکې د تر وکړه تر ما د کار اول کې 2000 افغانۍ چې سرویس کړم نو اوس ما ته جوړل دي سبا ما 2000 افغانۍ د اخر ما زه نه وایم اې دا څه ده خو اوس څه اخر حساب ته ولا اوس مو اچھا راځي ان هغه وخت 2000 افغانۍ سرویس کړم نه لکه تا جوړ نه هغه وخت 2000 افغانۍ سوړ کړی هغه 2000 افغانۍ سوړ کړی ما د خپل بدن کې الله اکبر تقول هات ما ده طبعا غير مالك حتى على ما بيكتب ومن ده كذا ده ترشتنا كان غريب جاي طب ولي وجال ده رشتات يا ولد نور واش سيستوى بسكارشي كده جارينا وقالوا إن نتبع الهدى كمك اتباع هداية ما كتاثر نتخطف من أرضنا نمنغو تخطوش من أرضنا تسمك ذنونا أولم نمكن لهم حرما آمنا آیا مونگا زائن لیور کردیتا حرم آمنا چی امن ورکون کے دی یجبا انے سمرات کل شی چی راوڑیشی دے حرم دا میوی دا ہر قسمہ رزق ملتنا بحیثیت رزق جانب سنونا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن مجارتی اور سریت دے بخبر نہ ہوئے گی دوبارہ راست واقعہ ذکر کرے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام چې کله حضرت هاجر او حضرت اسماعیل ورکوټه ماشوم دغه ته ډیرکل دلته څوک سیدل نه وبوم نوی د خدای کور راشو په سیلاب باندې والله تعالی ورته حکم وکړو وستراونه او په دغه ځای باندې کېږي نو واقعا تاسو یاد چې اسماعیل علیه السلام لپاره الله تعالی دغه ته چاهه زمزم دا اوبر او وستي او بیا د یمن یو قبیله جرهم هغه په دغه لار تیریدا هغه چې وبو کته حضرت هاجر نه اجازه واغسته او دغه ته تیر شو نو تاسو پاتې شو الله نو دغه ځای آباد کو د قبیله نامه سره جرهم او اسماعیل علیه السلام د دغه جرهم قبیله نه هی عربي زده بهم قبیله نه حالانکه د خپل جبه خو هی برو د ابراهیم علیه السلام پر جبه سره هی برو د ابراهیم نو عربي زده تصدقا او په دغه قبیله جرهم کې بیا واده وکړ د جرهم قبیله سردارو دا غدوري واده کړ دا غینه دولس ماشومان شو دولس زامن په دا دولس زامنو کې یو ځوی چې دا غنوم د قیدار سو قیدار د قیدار په نسب کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ د چا په نسب کې د قیدار اسماعیل اسلام دولس زامنو په دولس کې یو نسو قیدار د قیدار په نسب کې الله رسول پاک صلی الله علیه وسلم پیدا کړ اینی هاو اوس قبیله جرهم دار دغه ځای حکمران و د مکې معظمې صحیح چې کله اسماعیل علیه السلام دوی کې واده وکړو نو دا اقتدار د اسماعیل اولاد کې شروع شو د مکې معظمې حکومت بل چا راځي د اسماعیل علیه السلام او د اولاد په لاس کې وو صحیح څه زمانه تیرې دونه بعد یو قبیله د خزاعه سوی ورته خزاعه هغه خزاعه د دې علاقې کنټرول واغسته تقریبا 2300 کاله خدا اقتدار د اسماعیل اولاد سره بیا 300 کاله تقریبا دا خزاعه سره 300 کاله تقریبا خزاعه سره بیا د پیغمبر علیه السلام په دې نکانو کې یو نکله قصي سلام علیکم قصي قاف صاد او ی قصي ابن کلاب نرپلاتو کلاب چې کله مړ شو نو دغه د پاتې شو
او دا قصي ورسره دا یو زوی او قصي نو د کلاب دا خدا د سیریا یو مالدار سره د شام هغه نکاح کړه او هغه ځان سره سیریا ته بوتله رئیس سره د دې علاقه کې نو قصي ورسره نو دې التلویدل او دا هغه خزي دغه سیریان د نور بچي وشو د قصي زین کې دا چې دا ما حقيقي پلان دی څنګه ورکوټه ماشوم ته تلو مور سره نو په ځین کې دا چې سره ما حقيقي پلان دی او دا نور به ورونه دي نو ورته خو یو ورځ دا نور ورونه د سره خبره باندې وران شي صحیح نو غوسه کې ورته وي پته لګ چې ستا پلان وسو ازمن پلان په علاقه سردار دی زمون پلار د علاقې مشر دی پته لګي چې دا پلار به څه شی و نو ته څنګه کې دا خبره کړې چې زما پلار دا زما پلار نه دی نو دې مور نه راغی دې مور دا زما پلار نه دی نه وی او دا ځکه زما دې نو ماته نه تعانا وایي که ور وایي تعانا یا که ور دواړه وایي تعانا را ته راغله دې ما دې نو ماته یې پته چې دا پلار وسو زمون پلار سردار دی میں دوی ته پته نشته چې ستا پلار سو دوی ته پته نشته چې ستا پلار سو ستا پلار کلاب هغه د قریش سردار ستا پلار کلاب یې سو د قریش سردار او قریش دا د بیت الله کسټوډین پاتې دي قریش د بیت الله شریف کسټوډین پاتې دي نو بس قصي قوم ځوان سره او ځوان سره ته خبره کې شي هغه به زموږ د نه پاتې شي ما خبره کې دا ما پلان دی ما وطن دی ځکه وطن ته خپل خلق ده صحیح نو واپس راغی نو چرای مکه معظمه ته نو هغه وخت کنټرول د بیت الله شریف او د حاجیانو خدمت او د ټول ارسو دا د خزاعه قبیله په لاس کې د چا په لاس د خزاعه قبیله په لاس او د خزاعه کوم سردار چې وو چې هغه د بیت الله کسټوډین او د علاقې مشرو دا د یې کې ولورو دا وسو یې ولورو دا نه نو هوبا سنو هوبا ناغه هوبا چې قصي ځان متعارف کړه ناغه د خپل لور د په نکاح خزاعه قبیله سردار د خپل لور دته په نکاح کړه هوبا هغه چې مړېدو نو د خپل قبیله یو سړی هغه د هوبا ایجنټ مقرر کړ هغه څو ان د خپل سنت د خپل قبیله سړی چې د دې علاقې مشره او د بیت الله کسټوډین خو به زما خدای دا لور به څو به زما لور به دا میراث دی او چې اخذ او دا شی خپل نشي هندل کوله یا دا راغي بیا باندې با تداکار کې نو دا ایجنټ مقرر کړ او دا ایجنټ یو کمزوري و نثار احمد او صف الله خان او حاجی غنی او شیرشاه دا سره واین اډکټ د شراب اډکټ نو سروازه اوسه د شراب نه ملوي دا سره دوی ول دغه لیوانې کې دا غیر پسې قصي ابن کلاب هغه د موقع نه فائدہ واخیسته هغه د اعلی نسل یو بوتل ډکراو هغه دې دا شي اداره کړه هیڅ لکه دې راګه قصي ورته ټول بدر کوم په یو شرط هغه دې شرط دې بیت الله کلی څه کلی هغه سره دې خدای په نمائندګۍ د بیت الله کلی خدا هیروی شي بورډري دا بورډري وایي دا بورډري شي دا بورډر د بار آسو کوي کنه ورته اډیک سره نو هغه دې کته کوم څه وړه نه پوهه شي راځي نو بس د کلی دلاس تکړه بوتل ولا ورکو اوس هغه پاسه ته څه پوا دا به ته ویا ما کلی دا نه واسه یې څه له دا اندازو چې د اسماعیل اولاد نه بیا واپس د بیت الله سیادت او مشرعه صحیح اوس خدای چې کله د نظام مسلط شو نو د قریش د ډیسپرسیو جامې ده د قریش د منتشر شو لہذا قصي ابن کلاب چې کله کنټرول واغستو
نظر چاپیڑ الجزیرہ دا قریش راغون کړل قریش ورته اطلاع ولېږله چې تاسو واپس مکې معظمې ته راځئ دا ته ولیکه چې تر دغه وخت پورې سوای د بیت الله د عمارت نه بل هېڅ عمارت نه مکه معظمه کې خلک په ټینټونو کې اوسېدل خیمو څه کې اوسېدل خیمو کې او چې د حج موقع به راغله نو خپلې خیمې به یې اوچتې کړې دا به د ښار نه لرې لرې یوړې چې حاجیانو ته ځای پیدا شي صحیح دا د خیمو ښارو نو بس چې حج به راغی نو دوی به څه وکړل خیمې به اوچتې کړې میدان به کلاو کو حاجیانو ته نو قصی هغه داسې وکړل چې قریش راوستل او د مکې معظمې د ځمکه د دې هغې ته الاټمنټ وکړو څه وکړل تاسو الاټمنټ وایي یعنې ملکیت یې ورکړ د مکې معظمې د ځمکې د هغې ملکیت ورکړ خو ملکیت یې څنګه بنیاد باندې ورکړ دواړه دلته ولیکئ دی باندې پراپرټي ټیکس ولګو حاجي غني ته وویل وی ته څومره کور جوړول غواړې نو ده ورته ویل زه یو کنال نو وی ته به سالانه ټیکس دوره ورکړې شیرشاه ته ته څومره غواړې وی 2 کناله نو وی ته به سالانه ټیکس دوره ورکړې نثار احمد ته ته څومره غواړې وی 3 کناله وی ته به سالانه ټیکس دوره ورکړې سیف الله خان وی 10 کناله غواړي قندام نواب صاحب صحیح نو ورته ته به سالانه ټیکس دوره ورکړې او هغه ټیکس باندې قصي ابن کلاب د دې حاجیانو د خوراک او د استوګنې تنظیم وکړ نو ټیکس پیسې چې به راستي دا به سوانه لګولې په حاجیانو باندې به لګولې صحیح خو دا خزاعه قبیله چې دا کله د مکې معظمې نه بې دخله کېده او قریش واپس راغلل نو دوی یو روانې وکړې او هغه روانې داسې وکړو چې د زمزم دا کویې دا یې په خټو او په ډبرو باندې ډک صحیح لکه دلته چې کوم کور سړی پیمنټ نشي کولی او وځي دې نو څه وکړي هندارې ماتې کړي او کیلوریټې والا ماتې کړي څه ماتې دا په افغانستان سره خذونا خبرنا يزون هذا كوماندير كوماندور ده ما هنا تاريخ كل هيستوري تعال بعد فترة يقولون وين وحال وين إذا ده كوماندير نو دوی دا څه وکړي چې بیت کې دا زمزم دی دا یې مات کړ په ډبرو په خټو باندې ډک کړ او د بیت الله شریف کې د سرو زر یو 2 ډیر د سرو زر تاسو وایي اوسای دوه اوسای جوړې وي او سره سرو زر توري وي ناغین پکې ورواچو کړي او خاور او ډبر سره ورډک صحیح لہذا تکلیف دا پیدا شو قصي ابن کلاب دا چې وبو بنوي لہذا د حج د سیزن د ډیره زمانه وړاندې د غریب په مهنت کو وبو به راوړي چا کړل او ریزروایر شروع کړي ریزروایر شروع کړي د وبو ذخیرې جوړې کړې وي دا کې به وبو جمع کولې او بیا چې کله د حج موسم برابر نو کیچر وبو سره مټکی منګي نه هغه کې نه خرمای او د میوه تاسو مې وسوي دا انګوران چې موږ ورته اوس کې وایو کشمش ورته وایو نو دا کشمش او دا خرما دا به تکونې لدې مشروب به سویټ مشروب به حاجیان قصي ابن کلاب هغه د دې سویټ مشروب دا به حاجیان درولو او هغه به چې ورټکس د مشروب وي هغه به حاجیان له د خوراک کا تنظیم کو صحیح وا اوس د قصینا دغه سیستم روان دا سیستم دغه روان تر دې پورې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا قریبین کو هاشم دې سردار ذکر قصي دا د عبد مناف پلار دی او عبد مناف دا د هاشم پلار دی هاشم د پیغمبر علیه السلام ټرنی کوي ټرنی کوي ټرنی کوي
نو دا هاشم چې دا ډېر پوهان سره دی سنورونو سنورونو هاشم مطلب نوفل او عبد شمس هاشم دا څوک چې دا خپل مذهبي حیثیت لکه د بیت الله کسټوډین مسو مذهبي حیثیت دا مذهبي سیادت او مشري دا داسې عجیب طریقې سره استعمال کړه چې د یمن د بادشاہ د سیریا د بادشاہ د روم د بادشاہ د فارس د بادشاہ د مختلفو بادشاہانو نه ایک چیز واخیستل سیوا ایسی رسوائی لیٹر آف کریڈٹ ایکسپورٹ امپورٹ لائسنس بھی کرتا لیٹر آف کریڈٹ ایکسپورٹ امپورٹ یہ بین المللی تجارت لائسنس ہوئی میرے دئی نے بین المللی تجارت لائسنس واغستل او دا خپل څلور کې تقسیم کړل چې د دې خطې تجارت به کوي د دې جنې تجارت به کوي د دې اړه تجارت به کوم د دې باندې تجارت به نو اوس موسمونه مختلفي چرته یخني وي چرته ګرمي وي نو چې یخني بوا نو دوی به تجارت کوي یمن سره او چې ګرمي بوا د شام د لارې تجارت کو صحیح ٹھیک شو چې ګرمي بوا نو د شام د لارې تجارت وکړو ځکه په یخني کې د شام لار ډېره یخني نو بیا به د یمن د لارې تجارت کو دا تر روم پورې به تجارت ہو الله تعالی قرآن کې ذکر کو چې ما تاسو رسول احسان کوي ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف چې د خلکو بزنسونه په یو موسم کې بلکې ودرېږي لکه چې دا غي شي یا ردی لارې ده یا ردی لارې ده نو که ردی لارې ده نو په ګرمۍ کې خو تجارت کول شي او په یخنۍ کې په لارې باندې وي صحیح او که ردی لارې ده نو په یخنۍ کې تجارت کول شي په ګرمۍ کې لار باندې تک دې نشي ډېر ګرمي وي صحیح الله تعالی فرمایل چې تاسو پر ما دا احسان کړی چې تاسو تجارت نه په ژمي ودرېږي نه په اوړي ودرېږي چې اخرت ال سي در سره وي او دا د بیت الله د وجه سره ملاوي ایسي د سره وی ملاوي د بیت الله د وجه دا یو خبره او دویمه خبره چې ال سي خو نور خلق سره وي او دا غي قافلې پر من نشي راځي د قافلې په لار لټل کی قافلې په لار شو کول کېږي او تاسو قافله سو پلټش کوي چې څنګه تاسو راغونډه مکی واره راغلي وستاري الله تعالی دا خبر ذکر کوي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن إنك ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسقنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم ما تمیر دعاؤں کی چلنا تعالیٰ زمین حق ناکار اللہ تعالیٰ نے اسباب خیر پیدا کیا اللہ نے اسباب خیر پیدا کیا اللہ نے اسباب خیر پیدا کیا اللہ خیر کے حافظ